ګرانو کتونکو یوم شهدای پولیس هفته په 400 کې د 1 اګست نه دغه سلسله روانه شوې ده. قبرونو باندې د پولیس ازرې وشولې، شهدا بچو سره ملو شو، شهدا بچو ته ګفټونه ملو شو، فوډ پیکج ورته ملو شو. او نن په 3 اګست باندې چې کوم تقریب وشو نو یو ډېر پروقار تقریب وشو. او په دغه پروقار تقریب کې د 400 امپیګانو امنګانو د ټول ډپارټمنټ افسرانو هغوی پکې په برپور دغه سره چې کوم دی نو هغه شرکت وکړو. زو په دې موقع باندې ډي پي او صاحب څه وایي او څه بس شهدا ډے حوالے سره چې کوم مو 400 اور ضلع خیبر پختونخوا بلکې پورا پاکستان کې دا شی ډے منو هغه مین پرپس او مقصد دا ده چې کوم شهدا فیملیز دي دو چې کوم قربانیاں ورکړي دي هغه یاد کې اور هغه په وینه په وجه نن د مو صوبې کې مو پاکستان کې امن ده اور ان شاء الله دا قربانیاں به نه يروبو اور دو فیملیز به نه يروبو د مو بچي دي د مو فیملیز دي اور د سره مو انسپیکټر جنرل اف پولیس حکم مطابق هر تعاون وکاو اور دو والا چې سم مسائل وي هغه هیلث ایجوکیشن کوم حواله سره اب ان شاء الله دو په دهلیز باندې بو مسائل حل کیږي. اور جو پورا ڈپارٹمنٹس اور عوام تم اپیل کوم چې دو والا زیات عزت کوي دو په قربانی په وجه نن د کوم 17 लाख عوام دي 400 والا هغه په سکون سره خوب کوي. ثانک یو ویری مچ. ډیره مهرباني. ګرانو کتونکو په دغه تقریب کې د ډېرو شهدا بچي او د اعظم جان شهید بچي خو هم زموږ په دغه څنګ کې موجود دي. تکړه، اخلاقي، مینه‌ناک او یو جذبه لري د دغه ملک دپاره او د خپل پلار په دغه شهادت باندې فخر کوي. نننی تقریب درته څنګه ولګېد؟ نوم دې څه؟ ډېر ښه. عاصم کمال نوم دی. عاصم کمال سیم کې سبق کوي. لسم پرچې مو پر نننی تقریب نور تقریبات هم دې کتلي خو نن سردي ډېر ښه راته ډي پي او صاحب د سره ډېره مینه وکړه. چې داسې ګفټونه هم ډېر ښه پیکج که نه لکه داسې تقریب به نه شي. خوشحاله څه به جوړېږي انشاءالله تانهدار راته پولیس کې به ځي پلار مشن به څومره وخت وشي د والد صاحب شهادت؟ تقریبا 2014 کې بچه 2014 چاته یاد شي دا هغه ټایم ډېر وړوکی دا هغه ټایم ډېر وړوکی. ډېره زیاته مننه. ګرانو کتونکو یو بل موږ سره سیچو صاحب دی او دا د هغه خیرو ورور دی چې هغه اجمیر شاه صاحب چې هغه د ترهګرو ملا ماته کړې وه ملا او چې کله هغه جنازه ماته اوس هم یادېږي د رسالپور نه چې کوم خلک راغلي نن د هغه رور چې کوم دی هغه میشن هغه جذبه او په 400 کې چې کوم ځای کې سیچوګیرت وکړو نو ډېر په بهادرۍ سره په مړانې سره ډېر واقعات ورته رالل خو همت یې بیانله. څه وایې په دې موقع باندې؟ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. لومړی خو زه ستاسو شکرګزار یم چې موږ ته موقع راکړه. دا چونکې څنګه تاسو یې زه هم شهید په یم سره تعلق ساتم او امیر شاه خان شهید ورور یم او هغه جذبه چې کوم دی نه مونږ کې هم شته. د دې په حوالې سره به زه دا ووایم چې بی فیملی ته یو ډېر غټ دک ورسي او د هغې املا په هغې باندې ماته شي خو د هغې باوجود چې کوم دی نو د شهدا فیملی بیا همت نه بیلي چې څنګه زمونږ د مشرانو دې نه مخکې هم وي چې بی مونږ یو شهید کو او بل ورته بیا را مخامخ کو. بیا هم مونږ څنګه چې زما مور ماته په زوره باندې وي زه دې نه مخکې چې کوم دی نو اسسټنټ ډایرکټر اف ټوریزم وم او به ما هغه جاب پرېښو. مور پلان ماته چې تاسو به دا جاب کوئ. دا یو ډېره غټه خبره ده چې ستا یو زوی شهید شي او بل ورته را مخامخ کړي نو دا زموږ دپاره د قوم دپاره ډېر د فخر خبره ده او خاص کر زما چې زه یو شهید پرېږدي سره تعلق ساتم او دا عوام او دا حکومت چې کوم دی موږ له دا نه عزت او قدر راکوي. مننه شو. ډېره زیاته مننه. دا یې سیچو بارمان خان چې دی وخت په پړانګو کې سیچو دی د قربانۍ لازوال دی او نن دغه ته میشن ورکوي. ګرانو کتونکو دغه زموږ ګرانو کتونکو ډي پي او صاحب دغه خبره وکړه چې د شهدا سره کوم پولیس والا د هغوی د بچو سره د هغوی په سر باندې لاس هغوی له ورتګ د هغوی تپوس پوښتنه دا د پولیس د دغه اهلکارانو د دغه سیچوګانو د دغه ډیسپیانو دغه ذمواري ده چې هغه به د شهدا پولیس ته چې کوم دی نو عزت به ورکوي او هغوی له به ورځي. دغه ورځ چې کوم دی په پښتونخوا کې د ناصر دراني صاحب د هغه ته کریډ ځي چې پولیس شهدا ته د عقیدت یعنې د پیرزونې وړاندې کېدو دپاره 4 اګست چې یو نډر بېباکه افسر صفت ویور صاحب هغه شهید شو او د هغه شهادت چې کوم دی په ټول پاکستان کې
داسې یو لړزناک شهادت و چې مجبوره شو په هغه ټیم کې پښتونخوا حکومت هم او هغه ټیم کې چې کوم دی نو پولیس هم چې دغه روس چې کومه ده دا یو کریډ هغه شهیدانو په وجه باندې د پښتونخوا پولیس ته میلاو شو. د 1000 نه زیات شهیدان پښتونخوا پولیسو ورکړي دي، 400 پکې خو هم د 100 نه زیات چې کوم دی شهیدان ورکړي دي. خو نن چې کوم تقریب وشو یقینا دا 400 په تاریخ کې یو تاریخ ساز تقریب و. د هغې غټه وجه دا وه چې دې کې نه ډونیشن و نه د چا نه تمه وه. डी पी ओ صاحب چې کوم دی په اپنی مت آپ چې کوم دی چې دغه شهیدانو ته کم عزت ورکړه. مخکې به چې کوم دی اکثره به دا روز چې کوم دی نو دا به سونی کې چیړیا وه د بعضې پولیس غلکارانو دپاره. دا هم یاد ساتئ غورې ښه چې دا دومره مهمه ورځ ده. خو موږ چې کوم دی دغه هفته چې مانځو نو ټول قام له پکار دی چې پولیس له دومره مینه ورکړي دومره مینه ورکړي. خو په پولیس کې هغه کالي بیړیا وي هغه رشوتخور وي چې هغوی ته هم پته ولګي چېرې دا قام موږ سره څومره مینه کوي. او د ډي پي او صاحب دا یوه خبره چې یو پولیس غلکار ته وي تنخوا یې څومره ده دومره ده عزت تې شته او عزت تې شته عزت تې هم شته او تنخوا هم ښه ډېر اخلي حلاله تنخوا یقینا هغې کې ډېر برکت وي. او مفتي عبدالله شاه صاحب ډېر زبردستې خبرې وکړې چې د پیغمبرانو نه پس چې کوم دی کومه رتبه ده نو هغه د شهدا ده. الله پاک دې موږ له د شهادت مرګ راکړي او الله دې دغه شهیدانو ورثو ته چې کوم دی صبر ورکړي او الله دې هغوی کې هم هغه جذبې چې کوم دی نو توانې وساتي. او نن خو دا پښتونخوا بچ ده لږ امن دی پکې دا لږ نن موږ محفوظه یو موږ خوبونه کوو دا د دغه شهیدانو د وجه ده. او بیا 400 ته چې کوم ډي پي او راغلی ګرانو کتونکو نو ملاتړ یې کوو. خو دې وخت کې زه د ملک انورتاج یمنۍ خبره کوټ کوم چې هغه ډېر کلیر کټ وي چې ډي پي او صاحب موږ د سره کلک ولاړ یو او دا 400 صفا که الله دې کړي چې په دغه خبره باندې قایم وي او دا 400 د دغه ناسوري خلکو نه صفا شي. دا زموږ ستاسو ګټه ده. د 400 په تاریخ کې زما د 40 کالو په صحافت کې په لومړي ځل باندې داسې اقدامات اوچتېږي چې دا ډېره مهمه خبره ده.